السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا یو مکری غونته کې الک دی پرې سوشل میډیا باندې ډیر راځي، تاسو یې پیژنئ. نو مې مال نه راځي، خو اکثر د زنانو په شان د مکر خبرې کوي، د مکر په انداز کې، او د زنانو عادتونه پکې ډیر زیات دي، د پیخې میخې ډیر زیاتې کوي. د دعوت او تبلیغ په باره کې د سنازیبا گفتگو کړې د تبلیغي جماعت خلاف او تبلیغیانو خلاف او د تبلیغ په باره کې. تاسو دا واورئ، دې نه پس یو څو ضروري خبرې تاسو سره بیا د دې په حق باندې شیر کوم، او دته زه ښیم چې تبلیغ څه برکات دي او څه دغه دی او ستاسو حیثیت دی. تاسو دا کلیپ واورئ چې دی څه وایي. आजकल के तबलीगी हजरात भी ऐसे हैं, बैग बांध लेते हैं, मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, बीवी बच्चों का क्या होगा, सऊदी के मुसाफिर मुझे बीक देंगे, मेरी बीवी बच्चे खाना खाएंगे, और मैं किस्से याद करके सफेद कपड़े इत्र लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोगों को किस्से सुनाऊंगा. अगर इतना ही अल्लाह से प्यार है, अल्लाह का दीन मुकम्मल है, कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ली है. जाके मजदूरी करो. अल्लाह के घर कभी गए हो सर्दी में, लोग सर्द फर्श पे नमाज पढ़ते हैं. अल्लाह का घर बाद में अपने मोहल्ले में देखा है, लोग भूख से मारे मर रहे हैं. अगर इतना ही अल्लाह के रास्ते में निकलना है, जाके काम करो, गरीबों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को वो अच्छा लगेगा. तुम्हारे ये इत्र लगा के, असल में तुम्हारी इत्र से बदबू आती है लेकिन तुम फील नहीं कर रहे. माशरे में तुम लोगों का यही काम है, किससे याद करना, मुफ्त का रोटी खा के मस्जिद के टॉयलेट में टट्टियां करना. दैट्स इट. अगर इतना ही अल्लाह से प्यार है, काम करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो. तुम लोग तो खुद भीख मांगते और गरीब लोगों के बहाने हम बहुत 2 साल पहले जन्नत जाएंगे, हमसे क्या हिसाब हो रहा, हमारे पास तो कुछ नहीं. हिसाब होगा तुमसे, क्यों नहीं. जब मस्जिद का, जब तुम्हें भूख लग जाती है, मस्जिद का चंदा बॉक्स चुराते हो, जब तुम्हें भूख लग जाती है दूसरों के खेत से खाते हो, जब तुम्हें भूख लग जाती है एक बर्गर के लिए तुम लोगों को मारते हो, तुम्हारे साथ हिसाब होगा. जब पबजी गेम के लिए तुम अपनी माँ को गोली मारते हो, तुम्हारे साथ हर एक चीज का हिसाब होगा. मैं कभी कभार सोचता हूँ यार कि ये गरीब लोग के हमारे साथ हिसाब 500 साल, हम जैसे लोग जो दुनिया पे जो है हुकूमत करते हैं, दुनिया में गरीबों को पालते हैं, यतीमों को, अल्लाह से तिजारत करते हैं, हमारे साथ हिसाब होगा. लाइक तुम लोग बेगैरत हो, कुछ कर नहीं सकते, लूजर हो, तुम लोग जो हो फेल लोग हो, इसलिए ये बहाने बनाते. बहाने बनाना छोड़ दो, गेट बैक टू वर्क. अगर अल्लाह से प्यार है, तबलीग वही तबलीग है जो अल्लाह के राह में लोगों को हेल्प करो. خجی تاسو دا واورئ، دا تاسو وکړه چې ډېر تبلیغ په باره کې او د تبلیغي حضراتو په باره کې کومه نازیبا گفتگو چې کم دی نو دی کوي. اول خبره خدا کوي چې تبلیغ والا وایي چې بس موږ د الله په لار کې ځو، د سعودي مسافر چې دا به موږ له پیسې رالیږي او دا به موږ له خرچه چلی. نو دا خو بهتان دی، دروغ دی حد درجې. ځکه کو داسې خو اول شوي نه دي، دی دروغ وایي. او که داسې چېرته شوي اومي که نه، نو دا به چېرته یو تبلیغي ویلي او تبلیغي به کړي، نو د هغې مطلب دا نه شو چې د یو شخص د وجې، د یو فرد د وجې ټول جماعت بدنام شي، ټول تبلیغ بدنام شي. لکه دی په بهر ملک مسافر دی، مسافرو کې به یو سړی غلط کار وکړي، نو دی به دا مطلب نه چې ته به ټول مسافر بدنامې. ټیک شو؟ لکه نه دغه شان خو په هر جماعت کې انسانان دي او انسان کې چې کوم دی کمزوري شته دی، نو د هغه نه به کمزوري راځي. خو د هغې به دا مطلب نه چې ته د هغې د وجې نه ټول تبلیغ والا ټارګېټ کې، ټول جماعت ټارګېټ کې، او ته په خپلو خبرو کې دا ونه وایې چې یاره زه ټول تبلیغیان نه یادوم، زه ټول تبلیغي جماعت نه یادوم، زه بعضې افراد یادوم، بعضې اشخاص یادوم. نو بعض اشخاص کې دی چې خدا خبره غلطه وکړه. نه، تبلیغ والا مرګري چې کم دي، نو دوی خو اپنے مدد آپ په جماعتونو کې ګرځي، خپلې پیسې لګوي، خپله خرچه کوي، خپله بستره ګرځوي، خپل سلنډر ګرځوي، هر څه د ځان سره چې کم دی خپل ګرځوي، او په هیڅ چا باندې دا بوج کېږي نه. او بیا مسجد خو داسې یو ځای دی چې هغه چونکې د کلیوالو او د خلکو څه اجره خو نه ده چې د خلکو په کارېږي او تبلیغ والا ته ګیر کړه. ټیک شوله؟ په هغې کې د تبلیغیانو په وجه هغه مسجد آباد وي او هغې بستره ځان سره خپله وړي، خو د چا نه سوال خو نه کوي، د چا نه منت خو نه کوي، په چا باندې بوج کېږي خو نه که نه. نو لحاظه دا کمې خبرې چې ده کړي دي، نو دا ډېرې نازیبا او نامناسبه خبرې کړي دي. بیا دا خبره کوي چې د الله دین خو چې کوم دی دا مکمل دی، او قرآن کریم چې دی د دې د حفاظت ذمهواري الله اخیستې ده. نو و د خدای تعالی جاهله، لکه ستا دا مطلب دی چې دوی د تبلیغ دا کار نه کوي، او د الله دین اسم مکمل دی، او د قرآن کریم د حفاظت ذمهواري الله اخیستې ده. نو تی د سره پاره رالیږي، تی صرف دنیا ته ډوډۍ خلاصولو دپاره رالیږلې. قرآن کریم دا آیت ته یاد نه دی چې ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر، په تاسو کې به یوه ډله داسې وي چې هغه به د خیر طرف ته رابلل کوي، د بدو نه به منې کول کوي. او دغه تا ته دا پته نشته دی چې زمونږ نبي علیه السلام مبارک چې کوم دی دا اخري پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، او د ختم نبوت په صدقه کې چې کوم دی د ختم نبوت چې نبی علیه السلام مبارک خاتم النبیین
المؤمنین دی په دغه کې دا کار چې کوم دی الله دی امت ته وسپارو د امت علماو ته وسپارو او به دغه شان د تبلیغ چې کوم جماعت ته دغه خلک هغوی هم لګیا دي د دین طرف ته رابلل کې ټیک د موږ دا نه وي غلطي به وي غلطي په هر چا کې شته تبلیغیانو کې به هم غلط وي خو نه ته خو داسې نه وی که نه چې زه بعضې افراد یادوم ته خو جماعت بدنامې غلط تاثر ولې خورې د دې فتنې په دور کې د دې فحاشۍ په دور کې چې تبلیغي حضراتو کوم محنت شروع کړی دی نو تا سره د هغې احساس نشته او نه تا ته د هغې پته لګي ته خو بس صرف په دنیا پسې نښتی چې بس د الله دین مکمل دی نو دوی خو څه دا نه وایي چې د الله دین نامکمله دی او موږ یې مکمل کوو دا خو قرآن کې الله پاک ویلي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه په ښکلي نصیحت سره او په حکمت سره د الله دین ته خلک راوبله نو الله پاک چې دا خبره کړې نبی علیه السلام مبارک چې دی امت ته دا کار حواله کړی دی نو آیا د دې دا مطلب شي چې بس دین مکمل دی ته په ځای باندې کښېنه یا د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغستې ته په ځای باندې کېده بیا دا دومره جهادونه ولې کېده د نبی علیه السلام مبارک وینې مبارکې په احد کې ولې تویدلې د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغستې وه نو د هغه قرآن د حفاظت دپاره نبی علیه السلام مبارک جنګېدلی دی میدان ته وتلی دی ولې چې کفارو دغه قرآن مخالفت کوو منوي نه او نبی علیه السلام مبارک په سر مبارک یا په مخ مبارک کې کړۍ خښې شوي دي وینې مبارکې ترې راوتلي دي نو بیا دا محنت نبی علیه السلام مبارک دا مشقت او دا تکلیفونه او سختې ولې تېرولې او دا کار دی امت ته حواله شوی دی تر قیامته پورې به امت چې کم دی نو دا کار کوي نو د تبلیغ په محنت سره چې کم انقلاب راغی په دنیا کې نو تا سره د دې احساس نشته دی داسې د کرکټ کلاړیان چې هغه علما هم نشو رایستلی دغه میدان نه او تبلیغي حضرات تر هغې پورې ورسېده الحمدلله هغې چې کوم دی نو د تبلیغ میدان ته راوسته ښه اجړاګان وګوره خواجه سرا وګوره داسې خلک چې هغه به د ډمانو سره او د ډمو سره په سټیجونو باندې ګډېدل فلمونه او ډرامې به یې جوړولې فلمي اکټرانو د ډرامو اکټرانو الحمدلله د تبلیغ په محنت سره تبلیغ په برکت سره ته به صرف بار ناستې خوله به چینګه چینګه کې او د جینکو پیښې به کې او د زنانو په شان به چې کوم دی پیښې کې او دا مکرۍ خبرې به کې من ته پته ته به ځان په سوشل میډیا مشهورول غواړې خو په سوشل میډیا د مشهورولو لپاره نور هم ډېرې طریقې شته نورې طریقې اختیار کړه نو ته زی او د کمزوري په سر کاڼې راولي لراله خبره نو تبلیغ والا لراله ولې چې پاکستان کې دا کوم حالات خراب دي نو ولې دا تبلیغ والا د لاسه خراب دي نه تبلیغ والا خو محنت کوي تا ته پته نشته نن سبا مدارس زمونږ 70-80% مدارس چې ډک دي د طلباونو دا د تبلیغ برکت دی پلار په تبلیغ کې وخت ولګي چې راشي نو زوی مدرسې ته وباسي چې راشي نو وسې مدرسې ته وباسي چې راشي لور مدرسې ته وباسي تا تر دې پته نشته تاسو دا احساس نشته دا یو عوامي زبردست مدرسه د تبلیغ په دې کې مونځ زده کی په دې کې تجوید زده کی په دې کې قرآن زده کی په دې کې د سره احساس پیدا شي ځان ورته معلوم کی ځان ورته معلوم شي چې یاره زه ماته څومره زده د دین خبرې او څومره راته نه دي زده نو لهذا دا خبرې غلطې دي چې دغه د بس تبلیغ والا چې کوم دی نو وایي موږ د الله په لار کې ځو بیا پیښې کې د الله بنده شرم تا ته نه درځي بیا بسم الله چې کوم دی د پیښو په انداز کې وي او بیا د هغوی پیښې کې نو بسم الله هم رالې د پیښو په انداز کې وي چې دا خو د قرآن کریم حصه ده هغه رخلې ته د پیښو په انداز کې نو تا له څه شرم نه درځي خو ستا د انداز چې کوم دی تا نه ګیله هم نه ده پکار موږ تا نه ګیله نه کوو ستا د انداز چې کوم دی دا د جینکو دی او دا د مکر چې دی دا د ښځو دی پتا کې او دا د پیښو انداز چې دی دا د ښځو دی نو ستا به چېرته ډېر ګزران د ښځو سره تېر شوی نو موږ تا نه ګیله نه کوو خو ستا به پال وري ستا به ملګري وي دا به غلط اثر په خلکو باندې وارتی او لہذا راشي نو د تبلیغ خلاف ایله پراپیګنډه وکړي د دې فتنې په دور کې په دې پرفحش دور کې چې خلک راځي او هغه زمونږ په مساجدو کې موږ نشو رایستی او غیر وباسي خلک مانځلی لیږي او دغه شان چې کوم دی قرآن ته کښېنوي او د الله دین ورته بیانوي او ښی ورته او د ځان سره بوزي نو دا څومره بهترینه خبره ده نو لہذا دا خبرې څه دي دا د غلطي دي او دغه شان چې کوم دی نو د تا ته ما خبره وکړه چې تبلیغ د برکته مدارس ډک شو هغه مدارسونه چې کوم خلک روزي هغه به ستا نکام تړي هغه به ستا د پلار جنازه هم کوي هغه چې کوم دی تا ته قرآن هم ښایي هغه په تراوو کې بیا په رمضان کې چې کوم دی تا ته ختم هم کوي نو ته آیا د تبلیغ د برکت نه منکر یې نن په ټوله دنیا کې چې څنګه په 40 غنټو کې د قرآن کریم تلاوت نه ودرېږي دغه شان په 40 غنټو کې د فضایل اعمال تعلیم نه ودرېږي دومره مقبولیت الله دې ته ورکړی دی بنیاد چا کېښود مولانا الیاس رحمت الله علیه او شیخ زکریا رحمت الله علیه چې زکریا صاحب نن په جنت البقیع کې دفن دی صحابو په مقبره کې دفن دی د هغې کتاب ته الله مقبولیت ورکړو دا تبلیغي حضرات چې دا د افریقې او د یورپ په ځنګلونو کې وګرځېدل او بیا زه دې ملګرو ته یو خبره کوم چې عرب هغه مخلوق دی چې دا د عجمو نه هېڅکله متاثره کېږي نه خو د تبلیغ برکت دی چې د عربو لوی شیخان یې راویستل او زمونږ په دې خړو پړو کوڅو کې وګرځول او بسترې باندې په شی او سلینډر یو دا سامان ورسره او دا وګرځېدل انګریزان یې راوسته چینیز یې راوسته د سودان والې راوسته د عرب ممالک چې څومره د دین خلک راوسته د انګریزي ممالکو نه راوسته او هغې زمونږ په دې کوڅو کې وګرځول زه تا د ریوڼ مدرسې ته بوزم چې ته د هر ملک طلبا په هغه ځای کې وګورې نو د خدای تعالی بې انصافه دا خبرې غلطې کې دا انتهایي بې انصافه خبرې کې او کوه لګیا اوسه بکواس کوه چېرته ګډې وډې وې غول غوشان خوره بکواس کوه موږ ستا بعضې کلیپونه
کلیپونه وګورو چې خبرې دي کړي ټیک د بعض ټیم کې به ښې خبرې هم کړي خو دا خبرې د انتهایی نامناسبه دي انتهایی غلطې خبرې دي کړي دي غلط تاثر خوري په سوشل میډیا باندې ولې چې کوم د خلکو ذهنونه خرابې په دې پرپتن دور کې دا تبلیغي شعبه ده چې دا الحمدلله عوام ډېر ښه طریقې سره شکار کوي نوجوان شکار کوي او زنانه د ځان سره چې کوم دی په پرده ماحول کې ځان سره د تبلیغ دپاره بوزي نو ولې چې کوم دی ته لګي د دې حق جماعت خلاف دی خپل اواز روچت کړی دی او د هغې خلاف لګي خبرې کې نو بیا چې د دوی د عطرو نه چې کوم دی بدبو راځي خو دوی ته پته نه لګي نو زه به تاله یو مثال درکړم خفه کېږم دا د ګندګۍ دا ګونګټ چې کوم دی که نه نو دا په ګلاب باندې کېناستل چې یاره د دې نه هم څخه بوی ځي نو ولې د هغه په دې پوزو کې هغه ګندګي وه او هغه که به خوشبو هم بویوله نو ویل یاره دا خو د دې نه څخه بوی ځي نو ته چېرته ګنده ماحول کې پاتې شوی چېرته د دغه خلکو سره د تعلق دی دغه خلکو سره د ناسته پاسته ده نو لحاظه ستا په مزاج کې چې کوم دی دغه ګندګي ده نو تا باندې د هغوی د عطرو بوی چې کوم دی نو هغه هم په تا باندې خراب لګي د افسوس خبره ده چې موږ تا ته وګورو او ستا د خبرو ته وګورو نو دا خبرې غلطې کې چې د مفت روټۍ خوري او لګیاري د مفت روټۍ خوري په جوماتونو کې شپې کوي او مفت روټۍ خوري نو مفت روټۍ نه خپلې خوري و د الله بنده ستا د کور نه ورله راغلی ده ستا د کور نه خو ورله نه ده راغلی که هغه څوک خلک نو هغه راشي جواب ورته وکړي چې تاسو بېګاله مه پخوئ موږ ستاسو اکرام کوو نو اکرامن ورله خلک روټۍ ورکړي او ستا د کوره خو یې نه ده خوړلې تا پسې خو جواب نه دی کړی چې ته ماله روټۍ راوړه که روټۍ نه راوړې زه ستا په جومات کې به یې وخت نه تېروم ته خو چې کوم دی خپل بچي ته کلمه نه شي خو د دې د ځان سره کښېنئ مونځ پې تېر کړي قرآن ورته وښیي د دین طرف ته ورله ترغیب ورکړي د مدرسې طرف ته ورله دعوت ورکړي په سیروزه کې ځان څه بوځي او سړی ترې جوړ شي بیا د سهار منزل هم پاسي او د مور او پلار خبره هم مني یو څو ورځې په هغه باندې دا اثر وي داسې خلک چې د هغې نه زموږ توقع نه وه هغې راوستله تبلیغ په برکت باندې او هغې الحمدلله دا خو انقلاب راغی د دې د برکته په دنیا کې ټیک ته غلطۍ په هره شعبه کې شته زه دا نه وایم چې ټول مبرا دي پاک دي غلطۍ په هره شعبه کې شته په مولیانو کې به هم غلطي په مجاهدینو کې به مي په تبلیغیانو کې به مي خو د یو کس دوه کسو د وجې نه ټول جماعت بدنامول په ټولو تبلیغیانو په ټول تبلیغ باندې رد کول دا انتهایی بې انصافي ده ظلم دی لحاظه ته د خپلې مکرۍ خبرې ټیک ده که کې نو دا د نور څه په باره کې کوه خو کم از کم دیني شعبې بیا خاص کر تبلیغي جماعت دا بالکل مه چېړه دا ظلم دی دا ناانصافي ده او دا ناروا ده ملګرو دا کلیپ تاسو واورئ ښه په غور یې واورئ او بیا ښه شیر کوئ او ده ته ورسوئ چې دا خبرې واوري او د داسې خبرو نه کم از کم که دی دستبرداره نه شي نو چې کوم زموږ ساده لوح مسلمانان دي چې هغه د دې خبرو شکار نه شي وصلی الله علی النبي